بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، دې پسې مې قانون دی ماضي مجهول ولا قانون. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله موږ د ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړوو نو د دې لپاره درې شرط دي. لومړنی شرط خو دا دی چې څومره ساکن حروف دي او اخرني حرف چې کوم راغلی دی هغه به موږ په خپل حال باندې پرېږدو. دویم شرط د دې لپاره دا دی چې ماقبل آخر له به موږ کسره ورکوو. او دریم شرط ورته دا دی چې دا متحرک حروف په دې کې څومره راغلي دي نو دا متحرک له به موږ حرکت د ضمې ورکوو. لکه تاسو راشئ په دې کې تاسو ګورئ لکه د اکرمنې شروع کې تاسو اکرمنه چې موږ اکرمه مجهول جوړوو نو لومړنی شرط دا ولګوه چې دا ساکن حروف دا به موږ په خپل حال باندې پرېږدو. نو ګورئ اکرمه کې کاف ساکن دی نو اکرمه کې موږ د کاف چې کوم دی څوک وه دا موږ په خپل حال باندې هغه شان ساکن راوستلو. په دې کې بیا دا چې اخرني حرف هم په خپل حال باندې پرېږدو. اکرمه کې میم دی په دې باندې کوم دی دلته کې سره فتحه ده نو دلته کې په میم باندې فتحه په خپل حال باندې پرېښودلو. په اکرمه کې په اکرمه کې دا دواړه کاف او میم دا به نه چړو دا په خپل حال باندې پرېږدو. دویم شرط د دې لپاره دی دا لګولی دی چې ماقبل آخره یعنی د دې میم نه مخکې دا را چې کومه ده نو دې راله به چې کوم دی موږ څه ورکو حرکت وله د کسرې ورکوو. نو ماقبل آخر له هم کسره ورکړله دلته اکرمه و را باندې کوم دی نو څه وه فتحه و هغه موږ کسرې سره بدله کړله نو اکرمه شولو. دریم شرط ورته دې دا لګولی دی چې محرک کم حروف راغلي نو هغه حرفونه به چې کوم دی نو موږ د هغې حرکت به موږ ضمې سره بدل کړو. لکه ګورئ دلته کې صرف دا یو راغلی دی دا څه راغلی دا حمزه راغلی په دې باندې دلته کې څه راغلی فتحه راغلی ده نو دا فتحه به په مجهول کې موږ ضمې سره کوم دی نو بدله وکړو نو دا اکرمه نه اکرمه جوړ شو. دغه شان د انصرافه کې تاسو وګورئ یو لومړنی شرط د دې لپاره څه دی چې ساکن کم حروف د انصرفه انصرفه دا نون موږ په خپل حال باندې پرېښود ځکه چې ساکن دی. او دلته کې چې کوم دی نو څه ده فا ده نو دلته کې هغه شان فا راغلی ده انصرفه انصرفه هغه فا باندې کوم دی دلته فتحه ده دلته فتحه ده. دویم شرط ورته څه دی چې ماقبل آخره دلته انصرفه دی را باندې کوم دی نو صرف فتحه ده. په انصرفه کې دا فتحه چې کوم دی نو موږ کسرې سره بدله کړله صرفه دا را باندې چې کومه فتحه راغلې ده نو دا موږ څه سره بدله کړله دا موږ کسرې سره بدله کړله. دریم شرط ولې دا دی چې د دې نه علاوه دا کم حروف پاتې شو او دا چې کوم دي نو څه دي متحرک دي نو د دې دا حرکتونه موږ ضمې سره بدل کړو نو په هغې کې موږ سره دوه پاتې شو. انسا یو چې کوم دي نو څه دي دا حمزه دي دا لومړنی حمزه چې کوم راغلی د دې د لاندې زیرو او دلته کې سواد دی په سواد باندې کوم دي نو زبر نو ګورئ دا زیر او دا زبر دا چې کوم دي موږ په پیش سره بدل کړو ضمې سره بدل کړو نو اون سو دلته حمزه او سواد نه موږ څه ورکړو ضمه وله ورکړله. دغه شان د استخرجه نه مو استخرجه جوړ کړو نو دې کې مو ګورئ دا حمزه او ورسره کوم دي نو دا تا دا متحرک راغلی دي نو د دې دا حرکتونه موږ ضمې سره بدل کړو استخرجه او دلته رجه دي نو دلته کې به څه کړو ماقبل آخر به چې کوم دی نو مکسور کړو نو رجه شولو. نو دا درېیمه شرط به موږ به ګورو فعل ماضي معلوم نه چې موږ فعل ماضي مجهول جوړو نو په هغه کې دا درې شرطه لازمي دي چې دا وګورو. لومړنی خو دا چې دا ساکن حروف چې کوم راغلي دي دا به په خپل حال باندې پرېږدو او ماقبل آخر چې کوم دی اخرني حرف چې کوم دی نو په خپل حال باندې پرېږدو او ماقبل آخر له به کوم دی نو کسره ورکوو. او دریم شرط ورته دا دی چې دا متحرک حروف کوم راغلي دي سره بدل کړو استخرجه او ماقبل آخر چې کوم دی نو را به څه کړو دا به دلته کې مکسوره کړو نو دې له به حرکت چې کوم دی نو د څه ورکړو د کسرې وله ورکړو. نو دې طریقې سره د ماضي معلوم چې کوم دی موږ څه جوړو ماضي مجهول به چې کوم دی نو جوړوو.